بسم الله الرحمن الرحیم. د عصما یهودی زنانا وجل د هجرت دویم کال د رمضان المبارک شپږشتم تاریخ. عصما یو یهودی خزوه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مذمت کې به اشعار لیکل او ویل به او د اسلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توهین به کاو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر نه نو را واپس شوه چې دی نوی اشعار ویلیو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر حجو او مذمت پکې بیان کړي. عمر ابن عدی رضی الله عنه یو صحابي و، دای واورې د ډېر جوش کې راغی او دای نظر ومانه کده الله جل شانه رسول د بدر نه صحیح سالم راغی نو دا به ضرور قتل کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د بدر نه واپس راغی صحیح سالم، عمر رضی الله تعالی عنہ د شپې په وخت کې توره راویسته او روان شو. هغه کور ته داخل شه کم کور کې چې دا یهودی ښځه و ماشومان ته چاپېره او بس دا صحابي نابینا و، سترګو نه کمزوری و. اواز یې وکړو، ښځې اواز چې د کوم ځای نه راغی بس هلته سیده ورغی او په توره ښه مضبوطه ووهله، ښه یې پکې راکش کړه. ښه پوه چې یقین یې وشو چې اوس مرداره شوه، را واپس شو. د سحر مانځه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جومات کې یو ځای شي او واقع ورته بیان کړه چې دا ښځه مې ووجله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل داسې کار دې کړی چې دې کې دوه چیله یم اختلاف نه کوي، ښکرې پکې نه اړم کوي. معنا یې دا ده چې داسې اتفاقي کار دې کړی دی چې د هېچا پکې اختلاف نشته. اتفاقي کار څه و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توهین یې کوه او هغه ښځه دې ووجله. دې کې د چا اختلاف نه، دا خو دې زبردست کار کړی. دا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یو کتاب لکھل ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. دا ټول واقعات هغې کې ذکر دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توهین څوک کوي نو د هغې علاج سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو د عمر رضی الله تعالی عنه نه او وی فرمایل که څوک دا غواړي چې داسې سړی وګوري چې د الله او د رسول مدد یې کړی دی غایبانه نو عمر ابن عدي ته دې وګوري. د دې نه وروسته غزوه قرقرة القدر واقع شوه. غزوه بدر نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رمضان شریف کې را واپس شو، شوال میاشت کې سلیم او غطفان قبیلو اجتماع وکړه چې موږ د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جنگ کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 200 صحابه ځان سره مرګړي کړه او ووتل. چې د قدر چینې ته ورسېده معلوم شو چې هغوی خو واپس تښتېدلي دي او منتشر شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغیر د جنگ نه را واپس شو. دریم پدې شوال کې د هجرت پدې دویم کال کې د ابي عفک یهودي وجنه. په شوال کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سالم ابن عمر رضی الله عنه د ابو عفک یهودي د قتل د پاره روان کړ. ابو عفک مذهبا یهودي و او سپینګیره و، د یو سلشلو کلو په عمر کې و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مذمت کې به شعرونه ویل او توهین به کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا اشعار را ورسېده چې داسې وایي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل من لی بهذا الخبیث، څوک دي چې زما د حرمت او د عزت د پاره د دې خبیث چاره وکړي، د سم کې ختمې کړي. سالم ابن عمر پاسې د قربان زیم او ما نظرم منلی دی چې ابو عپک به وجنم او یا به خپله وژل کېږم. توره راواخیسته او را روان شو. د ګرمۍ ورځې شپې وې، د شپې لاړه، ابو عپک ښه په خوب وده و او په دې سټ کې یې ووهه، دا سر یې ترې ګزار کړ. ابو عپک یوه چغه وکړه، خلک راغله، خو به دی ختم شوی و او دا صحابي را روان شوی و، دی ګیر نه کړ. د هجرت دویم کال او د شوال 15مه بنو قینقاع غزوه وشوه، غزوه بنو قینقاع. بنو قینقاع د عبدالله ابن سلام قوم و د یهودیانو، ډېر بهادر خلکو او جنگجو. مدینه منوره کې به د زرګرۍ کار کو، مالدارو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شوال په 15مه یا 14مه بازار ته وته او خلکو له دعوت ورکاو او ورته ویل ای یهودیانو د خدای نه ویریږئ، په تاسو داسې عذاب رانشي لکه په قریشو چې څنګه راغی. هغوی چې دا خبره واورېده نو ډېر غوسه شو چې موږ له خو دمکیانې راکوي. بنو قینقاع قبیلې سردارانو ورته ویلې داسې نه ده، ته مغروره نه شي، قریش خو جنګجو خلک نه و، جنګ باندې نه پوهېد، هغوی سره دې جنګ وکړه، هغوی دې مړ کړه، نو ته اوس به موږ دې سترګې سره یې شوې، که موږ سره ونښتې نو تا ته به پته ولګي چې موږ څنګه خلک یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته هجرت کړی و، د یهودیانو د دې ټولو ډلو سره یوه معاهده شوې وه. هغه معاهده دا وه چې تاسو به ما سره نن خلی، زه به تاسو ته څه نه ویم او زما دشمن سره به تاسې ملګرتیا نه کوئ. اوله معاهده د بنو قینقاع ماته کړه، د جنګ تیاری یې وکړو. دا د مدینې منورې سره نږدې اوسېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې خپل جانشین ابو لبابه ابن عبدالمنذر انصاری صحابي مقرر کړ او بنو قینقاع قبیلې طرف ته خروج وکړو. دوی چې پوه شو چې دا خو رښتیا راووتو، یوې قلا ته، غټې قلا ته ننوتل او ځانونه یې بند کړل. نو قلا ته خو ورپسې بیا څوک نه شو ورتلی. د شوال د 15مې نه ذوالقعدې ټوله میاشت تقریبا دا 45 ورځې محاصره و. آخر تنگ شو، خوراک ورسره ختم شو. راووتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته حکم وکړ چې مشکونه ځان سره وتړئ او وځئ. عبدالله ابن ابی ابن سلول ډېر الحاح او زاري کوله چې ونه وجل شي، نو د وجنې نه خو بچ شول، خو جلا وطن شو. او د دوی مال غنیمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راوړو. یو خمس ځان ته ایثار کو، 4 خمس په غانمینو تقسیم کړه په مجاهدینو. په دې کې ډېر غنیمتونه مجاهدینو ته راسته ورل. ورپسې د ذوالحجې میاشت وه. ذوالحجې په 5م تاریخ د غزوه سویق وشوه. سویق ستوانو ته وایي چې کله بدر نه مشرکین سخت هزیمت او شکست سره واپس لاړ او څه مردار شو، ابو سفیان قسم وکړ چې قسم دی په مدینه منورې به حمله کوم او تر هغې پورې به د جنابت غسل نه کوم تر څو مې چې مدینه منوره باندې حمله نه کړي. د خپل قسم پوره کولو دپاره د ذوالحجې په ابتدا کې د 200 کسانو سره را روان شو
مدینه منورې ته رانږدې شه، مقام عریس ته چې راورسېده، چې د مدینې نه 3 میله فاصله کې دی، د کجورو یو باغ ته لاړه. 2 سړي وو باغ کې کار کاو مسلمانانو، یو د انصارو نه و او دویم مزدور و. دواړه قتل کړه او څه ونې منې راوغورځولې او څه څاروي ځان سره واخیسته وتښتېد. قسم یې پوره کړ، مدینه باندې حمله وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خبر شو د ذوالحجې په 5مه د 200 مهاجرینو او انصارو سره روان شو. چې غزې ته ورسېد، ابو سفیان تښتېدلی و، بس واپس شو. د هجرت په دې 2م کال د ذوالحجې په 9م تاریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غزوة السویق نه راواپس شو. غزوة السویق ورته ځکه وایي چې د قریشو ځان سره ستوان راوړي و، ستوان ته پاتې و، دومره منډې کړې وې چې ستوانو بوجۍ ته پاتې وې، هغه یې ځان سره راوړي. نو د اختر د مانځه حکم راغی، د غټ اختر د مانځه دا او د قربانۍ دا اولنی غټ د لوی اختر مونځ و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه او مدینه منوره کې وکړو. په همدې کال د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نکاح وشوه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه کشره لور وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره ګرانه وه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې د نکاح مطالبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړې وه چې دا سعادت او نیکبختي موږ له حاصله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشي کړې وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموشي وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر رضی الله تعالی عنه حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکړه چې ته مطالبه وکړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارگاه نبوت کې حاضر شو او خپل مطالبه ورته وویلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علی رضی الله تعالی عنه مطالبه منظور کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي تا سره د مهر څه شی شته که نشته؟ هغه ورته وایي هېڅ هم را سره نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې غزوه بدر کې تا ته په غنیمت کې کم زغره رسېدلې وه هغه دې څه کړه؟ هغه ورته وایي را سره ده. وایي هغه زغره به فاطمې ته په مهر کې ورکړي. حضرت علی رضی الله عنه ورته وفرمایل ټیک شوه، لا نکاح نه ده شوې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا زغره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې په 480 درهمه خرڅه کړه او دا ټول درهمونه راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته واچول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دې کې څه پیسې ووسه، د خوشبو او د کپړو انتظام وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ټولو نه زیات محبوبې او کشر لور ته کم جهیز او سامان ورکړو په هغې کې یو توشک و، هغه د سرمنې و او دننه پکې د مالوچو په ځای د کجورو پاڼې وي، کجورې د بوټي پاڼې او یوه مشکیزه وه او 2 منګي و. دا د فاطمې رضی الله تعالی عنها چې سیدة نساء اهل الجنه د جنتیانو د ټولو ښځو سرداره ده، د هغې دا جهیز او سامان. کله چې د واده وخت شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وایي چې د کرۍ باندې کم کور ونیسه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو کور په کرۍ ونیو او په هغې کې واده وشو. حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ورته مشوره ورکړه چې د حارثه ابن نعمان کور وغواړه. حارثه ابن نعمان کور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګ کې و
حضرت علی رضی الله عنه ورته ویل ما ته شرم راځي د هغه نه څنګه وغواړم. دا خبر حضرت حارثه ته رسېدلی و. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وی قربان قسم دی چې دا کور زه تا ته درکم دا ما ته ډېره خوښه ده د دې نه چې زه پکې اوسېږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کور فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړ. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې د فاطمه رضی الله تعالی عنها او د علی رضی الله تعالی عنه کورو. بیا دریم کال د هجرت کې کم واقعات شوي دي هغه به بیا باقي درس کې وایو ان شاء الله. درود شریف ولهم.